بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ په دې سبق کې دا خبره شروع کړې و چې دا کتاب الله چې کوم څلور تقسیمات دي پای کې اولنی تقسیم کې خاص عام مشترک او مؤول دي. نو خاص عام بیان چې کله خلاص شونه اوس مصنف رحمت الله علیه د مشترک تعریف کوي. نو مشترک په تعریف کې درې ټکي دي. فما يتناول افرادا مختلفه الحدود على سبيل البدل. يتناول افرادا مختلفه الحدود على سبيل البدل. نو چې به يتناول افرادا سره چې ده کنه نو بری سره ته خاص وته زګه چې خاص سره نه دا خو دغه باندې په افراد باندې نه کوي بلکې په یو فرد باندې کوي. فرد بیا په قسمونه دي چې لکه فرد نوعي او فرد جنسي او فرد شخصي هاي کې مونږ ویلو. او افراد نه مراد افراد خو جمع ده خو دلته کې د مافوق الواحد مراد ده ځکه چې هغه په کوم شامل کړه ده کوم چې د دوه معنی په مېس کې چې مشترک دي او مختلفه الحدود چې نو په دې سره ته عام وته ځکه عام چې نو دا په دغه باندې دلالت کوي په ډیرو سوزونو باندې دلالت کوي خو اعلی سبیل شمول کوي اعلی سبیل بدل نه کوي. او دا بل دریم هغه چې مختلفه الحدود سره دغه وته په مختلفه الحدود سره ته سوته عام وته ځکه چې هغه په داسې افراد دلالت کوي چې متفقه الحدود وي او په اعلی سبیل البدل چې دا خو یا بیان د واقع دی یعنی مطلب دا قید احترازی نه نه بلکې چې کوم متفقه الحدود یا په ایمان په خپل اعلی سبیل شمول دلالت کوي. او یا چې دا امام شافعي رحمت الله علیه د قول نه احتراز دی امام شافعي رحمت الله علیه چې عموم مشترک جایز دی موږ عموم مشترک نه راوړل او سبق کویم دته او چا ویلي دي چې په دې سره د لفظ شی نه احتراز شوی و د لفظ شی چې کنه دوه معنی دي دا لفظ شی نه یا د دې معنی نه موجودو نو کدی معنی موجود چې کنه دا بیا مشترک معنوي دی ځکه هر یو څه چې کوم موجود دی باندې شی اطلاقيږي نه د معنی په اعتبار سره هر یو څه ته شی ویل کېږي نو دا مشترک معنوي دی. او کته دا وې کنه چیرې دا شی چې نو دا په مختلفه الحدود څخه باندې دلالت کوي لکه د دې سیس مختلف تعریف ته د دې مختلف تعریف ته د دې مختلف تعریف ته د دې مختلف تعریف ته نو کدی ته سوچ کې نو بیا دا مشترک لفظي دی. پوه مشترک لفظي او مشترک معنوي چې مشترک لفظي دي ته ویل کېږي چې لفظونه ډیر وي خو مطلب یې وي او مشترک معنوي دي ته ویل کېږي چې د هر یو لپاره جدا توجه شیزونه ډیر معنی چې د معنی په اعتبار سره دی وي د معنی په اعتبار سره وي. د دې مشترک د لپاره مثال لکه قرؤن دی نو قرؤن د دې معنی هیز هم ده او د قرؤن معنی طهر هم ده منګه ته هیز اخلو او هغه ته ساخلی طهر ته اخلي. وس د دې حکم خبره کوي چې د مشترک حکم سره نو د مشترک حکم سره لاول ماته وګورئ د چل د مشترک حکم وېدا دی کنه چې په دې کې به توقف کول کېږي سبب کول کېږي او دویم دا چې تعامل به کول کېږي. توقف به کې دا دلیل لپاره کې کنه چې لکه درې خو لکه یو لفظ یې او د هر معنی لپاره جدا جدا وځ شوی دی نو ته به سوچ کې مخکې وروسته به سوچ کې چې دلته کې کوم معنی زه واخلم په یو معنی باندې به هم ډایرک عمل نه وي بلکې اول به توقف کې بیا به سوچ وکړي سوچ او فکر به وکړي چې را دلته کې د دینه کم معنی اغستل جنه مستحب دی پکار دی لکه عین جننده لکه هر سیستم ویل کې چشمو ته وای زنګون ته وای او په کم مخکې وروسته به ته ګوري چې دلته کې چشمو والا معنی برابر راځي دلته کې زنګون والا معنی برابر راځي کدل کې چینی والا معنی برابر راځي دغه شانتي لکه ګوره په قرآن مجید کې چې راول مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء راغله نو منګه د قروء نه قروء لفظ مشترک دی دینه هیز او تور باندې راتلی شي لیکن ته به ډایرک یو معنی نه اخلي بلکې ته به سوچ بکې تامل به بکې کې چیرته وچ د دینه لکه د هیز والا معنی مراد ده او تور والا معنی نه مراد نو بده کې وسوچ او فکر وکې منګه چې سوچ او فکر وکړو نو موږ دا پته ولګېدله چې لکه دلته کې راغلی دی ثلاثه قروء او دا ثلاثه مخکې ویل شوي دي چې ثلاثه لفظ خاص دی په دې باندې به هله عمل کېږي چې کله ته دا قرئ مراد چې د حیض واخلې کته د طهر مراد واغستو نیابت به نیم راځي او یا به درې نیم راځي او لکه په تین باندې عملو نه راځي. دویم دا دی چې قروء جنن دا لفظ جمع ذکر کړی دی قروء جمع دی او د جمع اقل عدد چې رسول
درې دی. بل دا ده چې دا قرء نه مراد د جمع او انتقال دی. جمع انتقال نو موږ چې سوچ وکړو کنه نو د حیض په زمانه کې دا وینه د تور په زمانه کې دا وینه جمع کیږي او د حیض په زمانه کې دا څه کیږي وزي. نو لکه دا مجتمع او منتقل داله او په طهور کې دا خبره نشته. په طهور کې غسل دغه څه جمع کېدل خوشته وتل بګ نشته. نو چې دې مانو ته موږ سوچ وکړو نو موږ د پته ولګېده چې دلته کې د قرء نه مراد چې د څه شری دا یو خبرو کې بیا بل کوم. وحكم او حکم د مشترک څه شری التوقف فيه توقف کول دی بری کې بشرط التامل او شرط تامل باندې ولې دا تامل به کولې کې سوچ به کولې کې ليترجح بعض وجوه للعمل به د بار لري چې ترجیح ورکړل شي بعضی وجوه د دیتا بعضی معنی ته دیتا د پاره د عمل کول دي چې تپکه عمل وکي یعنی مطلب اداره التوقف بکول کې عن اعتقاد معنی معین من المعانی په دې معنیو کې د معین معنا د اعتقاد ساتلنا والتامل او تامل بکول لاجل ترجح بعض الوجوه لپاره دې چې ترجیح ورکړل شي بعض وجوه ته لاجل العمل لا للعلم القطعي واذا ترجیح چې موږ ورکو کنده د عمل لپاره چې دا حکم دی دې موږ په کوم باندې عمل وکړو العلم القطعي فائدہ نه ورکړي العلم القطعي فائدہ كما تأملنا في القرء لك منغ چې سوچ او فکر وکړو په قرء کې بعیدة اوجه په یو طریقو سره احدها نمبر 1 پای کې لري چې بصيغه ثلاثتين چې لکه 63 ذکر کړه 60 ذکر کړه او په ثلاثه باندې وال عمل کې چې کله د قرء نه مراد څه واغله ځکه کته دي تو راغله نو یا به درونه په کوم یا به درونه په سیوا دلالت کوي. والثاني دویم يكون يقل الجمع چې اقل د جمع سوله درې ثلاثه علامه مره ودا خبره مخکې دي شوې دي کنه. والثالث درېمه خبره بانه بمعنى الجمع والانتقال چې دا قرأ په معنی د جمع او انتقال لدی جمع کېدل او انتقال د یو ځای نه بل ځای ته لل. والمجتمع والدم في ايام الطهر او جمع کېدونکې چې والمجتمع جمع کېدونکې هغه وینه ده په ایام طهر په ایام طهر کې وقد المنتقل او دغه رنګ دا منتقل هم دا ولې والدم هغه دم ده په ایام الحیض په ایام الحیض کې لکه پوه شو به باندې وتحقیق دار ان الحیض چې حیض ان کان هو الدم کچته شي هغه وینه کې د دینه مراد دا ته وینه دي مراد واخلي نو فهو المجتمع والمنتقل نو دا مجتمع هم دا منتقل هم دا وان لم يكن جامعا اگر جمع کوم کې نه ده جامعنا ومجتمع بخلاف طور بخلاف طورنا فانه ليس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل فطور دینه بری کې نه جامع ده نه مجتمع ده نه منتقل ده لکه پوه شو به معنی لکه ما تاسو وی کنه چې د طور په زمانه کې دا جمع کیږي او د حیض په زمانه کې دا څه کیږي منتقل کیږي. وإن كان أيام الدم أو أيام الدم فهي محل الاجتماع والانتقال ده محل الاجتماع والانتقال بخلاف أيام الطهر بخلاف أيام الطهر فإنها ليست بمحل الانتقال ودانا محل الانتقال يعني انتقال لنكي وإن كانت محلا للاجتماع في بادي الرأي وأجرتي سرسري نظر باني محل اجتماع ده ولك نور ده. وقد أوضحت ذلك في التفسير الأحمدي ها هنا لا يسع المقام وإذا نور تفسير میں اللہ کے تفسیر احمدی کے لتا کڑا ہے کنا دلتا وإذا ما سر ٹائم نشتا دیا ولا عموم له وز دل کې د دې دا خبره کوي چې عموم مشترک دا جایز دی کنه جایز. عموم مشترک دی ته ویل کېږي چې د یو لفظ نه د څه معنا غستل چې پرې کې لکه یو لفظ د دوه معنی لپاره وځي شوی په یو وخت دوه معنی د واخلي دا د عموم مشترک وي. دا عموم مشترک جایز نه دی. زم باندې عموم مجاز جایز دی او عموم مشترک نه جایز. عموم مجاز څه ته وایي چې یو د عام معنی کنه چې هغه د دوه ته شامل او دا ولې نه جایز دا عموم مشترکو ځکه چې واضح دا ټکه وځکړه دی یو معنی لپاره دیو معنی لپاره وځکړه نو چې کوم معنی لپاره وځ شوی پای کا استعمال شنو هغه حقیقت ته او په کوم معنی لپاره وځکړه پای کې استعمال نه شنو پای کې سره مجاز دی. دغه شان دی بل وځکونکي بل واضح دغه ټکه وځکړه د بل معنی لپاره نو کته په معنی کې حقیقت ته کوم بل معنی کې سره
نو که په یو وخت کې ته د یو لفظ نه دوا مختلف معنی اخلي نو دې کې دا جمع بین الحقیقت والمجاز دا او جمع بین الحقیقت والمجاز دا سره محل او زمونږ په دې باندې عموم مجاز جایز دی. عموم مجاز څه مطلب وو چې دا لفظ به یو د عام معنی واخلي چې هغه دوه ته شامل وي. لکه هغه د لپاره دلیل ځان لپاره نیول لري چې هغه الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بشک الله تعالی او د الله تعالی ملائک هغه یصلون صلات لګي. نو صلات به مختلف معنی دي. د صلات د الله تعالی طرف نه رحمت ته، ملائکه د استغفار ده او مسلمانانو ته درود ویلي او مرغوته لکه دغه دي. نو ګور دا مخکې مونږ ویلي دي کنه دا تسبیح ویل دا ټول معنی کړی دي په والصلاه علی نبی مصطفی کې مرتضی خبرې ټول کړی دي. نو هغه وایي امام شافعي چې وګوره کنه لکه صلات ګوره یو ټکی دی د جدا جدا لفظونو معنو لپاره وځ شوی دی او د یصلون نه مونږ دا په یو وخت کې ټول معنی اخلو. نو پوه شو مې باندې نو مشترک جایز دی. مونږ وای نه عموم مشترک کوم جایز دی بھائی دلته عموم مجاز بکې یعنی دې په داسې یو معنی اخلي کنه چې ټول د شاملې. موږ وای د صلات نه معنی لګي اعتناء ده، اعتناء متوجه کېدل او د هر چا متوجه کېدل د هر چا توجه هغه د شان مطابق ده. د الله تعالی طرف نه توجه ده چې الله تعالی رحمت راولېږي، د بنده طرف نه توجه ده چې هغه درود وایي، د الله فرشتو طرف نه توجه ده چې هغه دعا وغواړي استغفار وکړي. پوه شوي؟ نه دا عموم مجاز دی، عموم مشترک ولا عموم له، عموم مشترک جائز نشته عندنا دم په باندې. فلا يجوز اراده معنیه، نو جائز نه اراده د دوه معنو معن په وخت کې. وقال الشافعي رحمت الله علیه فرمای يجوز ان يراد به المعنيان معا، چې په یو وخت کې د یو لفظ نه دوه معنی په وخت کې اغستل کېږي. کما فی قوله تعالی لکه څنګه چې الله تعالی په دې قول کې فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته يصلون علی النبی، چې بشک الله تعالی او د الله تعالی ملائکه څه چل کوي ضرور لګي. فالصلاه من الله رحمه، د الله تعالی طرف نه د صلات څه مطلب دی؟ ومن الملائکه استغفار د ملائکه طرف نه. وقد اريد بلفظ واحد، او د دوانه واغستل شوی دی اراده کړل شوی دی په یو لفظ سره، وهو قوله يصلون، چې قول کوم یو دی. ونحن نقول من وجه صيغه الايه لايجاب اقتداء المؤمنين بالله والملائکه، د آیت د دې لپاره راوړل شوی دی چې مؤمنانو دا خبر وکړي شي چې تاسو باندې د الله تعالی او د الله تعالی د ملائکه اقتداء واجب ده، چې هغه په الله باندې درود لګي نه تاسو هم لګي. ولا يصلح ذلك، او صلاحیت نه لري دا دې خبره الا باخذ معنى عام، الا باخذ معنى عام شامل الكل، مگر باغستلو د داسې معنی باندې چې هغه شامل وي چاته ټول. دا هغه کوم معنی ده؟ والاعتناء بشانه، متوجه کېدل په خپل شان مطابق. اعتناء څه ته ویل کېږي؟ فيكون المعنى معنى دا شو چې ان الله وملائکته يعتنون بشانه، بشک الله او د الله ملائک متوجه کیږي په خپل شان مطابق. یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو اعتنوا ايضا بشانه، تاسو هم متوجه شئ د خپل شان مطابق. وذلك الاعتناء من الله رحمه، او دا متوجه کېدل الله تعالی طرف نه سره، او من الملائکه استغفار، او من المؤمنین دعا، د مؤمنانو دعا ده. لکه پوه شو په دې باندې پوه شو. اوس مخکې د دې وضاحت کوي چې وهو وتحرير محل النزاع، تحرير یعنی لیکل محل نزاع، محل نزاع نه کومه ده. نو انه هل يجوز ان يراد بلفظ واحد في زمان واحد، چې په یو وخت کې د یو لفظ نه دوه معنی اخیستل جایز دي کنه دغه ټایم دی. نو لکه په یو لفظ نه په یو وخت یو معنی او په بل ټایم کې د بل معنی اخیستل دي کې څه اختلاف نشته دی. اختلاف په کوم وخت کې دی؟ نو زموږ په نسبت باندې د یو لفظ نه په یو وخت کې دوه معنی اخیستل برابر خبره ده. کله معنی دی بل سره یو شان دی کنه. امام شافعي او امام محمد امام شافعي رحمت الله علیه وی چې لکه کله دا معنی دی بل الټ وی نو بیا خو نه شي اخیسته، او کدا پکې ممکنو اجتماع پکې ممکنو نو جایز دي. لکه په یصلون کې جایز دي، او فقره او په هیڅ کول نه جایز وي ځکه چې قره او هیڅ دی بل نسري. تحرير مع انه هل يجوز ان يراد بلفظ واحد في زمان واحد، چې جایز دي چې اراده وکړي شي په یو لفظ سره په یو زمانه کې کل من المعنيين، هر یو د دوه معنونه على ان يكون مرادا ومناتا للحكم، په دې باندې چې دا مراد او دا مدار دی د حکم منات مدار ام لا ينا، فعندنا لا يجوز ذلك، دغه باندې مندا جایز دي. ولي؟ لان الواضع دا من تمکو شوی کنه، لان الواضع خصص اللفظ للمعنى بحيث لا يراد به غيره، ځکه واضح د لفظ خاص کړی دی او معنا د پاره چې د دینه بدا معنا غستریږي چې بل معنا
معنا به ده خو چې ته چې کله بله معنا اخلي فاعتبار وضعه هذا المعنى نو اعتبار چې دا دې معنا لپاره وضع شوی دا معنی ته اخلي يوجب اراده خاصه په اعتبار وضعه لذلك المعنى او په اعتبار د دې چې دا وضع شوی دی بل معنا لپاره يوجب اراده خاصه فيلزم نو لازم شو ان يكون كل منهما مرادا وغير مراد چې هر یو دینه مراد شوی او غیر مراد هم شي فلا يكون ذلك دا جائز ندي الا بان يراد احد المعنيين على انه نفس الموضوع له یعنی په دې اعتبار سره دا جایز دي چې ته چې دا لفظ د دې معنا لپاره وضع شوی دی په اعتبار د حقیقت او دا لفظ د دې معنا لپاره نه وضع شوی او مناسبت پکې دی ندی ته دا معنی دی اغستلېږي کیسو مجازن نو چې د سری وکینو بیا فیکون جمعا بین الحقیقه والمجاز دا جمع را د حقیقت او د مجاز په منځ کې او هو باطن او دا سری باطل وعنده امام شافعي رحمه الله عليه يجوز ذلك دا جائز دي بشرط الا يكون بينهما متضادة چې د دې دوه معنی په منځ کې د یو بل سره تضاد او اختلاف نه فاذا كان بينهما متضادة فتر دوه معنی په منځ کې د یو بل سره دغه وو متضاد وو کله حیض او طهر لکه حیض او طهر شو نه لا يجوز بالاجماع بیا جائز دي وكذا لا يجوز او دارنګ جائز دي اراده المجموع من حيث المجموع بالاتفاق اراده چې د دې مجموعه مراده په اعتبار د مجموعه سره وتحقيق دا كل ذلك في التلويح او د دې ټول تحقیق په کوم ځای کې نه دا بل بسوي ما اما المؤول دا دغه خبره ده کنه په دې کو نور څه نه خو چې لکه دا مشترک دی کنه په دوه معنی کې چې کوم معنی د ترجمه ملاو شو له دغه مؤول دی لکه دا قرأ ده نو دا قرأ څو معنی دي دوه معنی دي خو چې موږ سوچ او فکر وکړو او یو معنی موږ واغست جدي ته سوي او دې بل ته سوي پوه شوي وې په څه بس کما ها یو خبره کوي دا اوس په بس کما او سبب دار دې بل سبق سره یو ځای کم ټیک تا